बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ جب شعبان نیمی تو ورسی نبی روزی منی سے معنی نفلی روزی منی سے حدیث میں رست خبر کو راضی وعنه حضرت ابو هريره روایت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسوا هلال شعبان لرمضان. تاسو شمیری میاشت شعبان د پاره د حفاظت د رمضان سمانه د شعبان د میاشتې ورځې شمارئ چې رمضان در نه ګډوډ نشي، چې 29 د شعبان تیری شي چې بیا تلاش د رمضان وکړي، کوم لیدله سبا له به رمضاني که نه وي 10 به یې پوره کړي، بله ورځ له به بیا رمضاني. نو د شعبان ورځې شمارئ په دې سوچ باندې چې رمضان خطا نشي. لرمضان إلى محافظة صوم رمضان. وعن أم سلمة ما درس شروع کی ویلی میش د رمضان کتل چیزی دا فرضی کفایی دی، کچام مونا کتل ټول ګناهګاری دي او که یو مکتل غاړه د ټول خلاصي. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين. ما نبی علیہ السلام نه دی لیدلی چې 2 میاشتې پرلپسې روژې نیولې، 2 میاشتې شعبان او رمضان کې به یې نیولې. رمضان به اسیم روژه وه، شعبان هم ورسره روژه وه، الا شعبان و رمضان. تاسو پوه شولئ؟ اوس لاړ شئ مخې ته. مخکې حدیث کې د حضرت ابو هریره نبی علیہ السلام فرمایي اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. شعبان چې نیمې ته ورسي روژه مه نیسئ. لما حضرت ام سلمہ په حدیث کې نبی علیہ السلام پورا د شعبان میاشت روزه نیولې، تضاد پکې معلومیږي که وروستو بابو صيام التطوع را روان دی، هغې کې ول حدیث د حضرت عایشې دی رضی الله تعالی عنها. هغه څه فرمایي ما رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم استکمل صيام شهر قط الا رمضان. نبی علیہ السلام پورا میاشت روزه کله نه دی نیولې سوا د هغې سره تضاد معلومي. لکه دلته وایي چې دا به شعبان پوره روژه نیولې، هغه وایي نه ده. هغې سره علماو تطبیق داسې کړی لاندې ذکر شوی دی چې نبی علیه السلام به د حضرت ام سلمې چې کوم نمبر و په هغې کې به روژه و، نو هغې ته اخذ دا کړی و چې بس روژه دی، شعبان کې روژه و. او یا روایت کې د حضرت ام سلمې اکثر هم راغلی، اکثر لفظ چې اکثر به روژه و. او د حضرت عایشې رضی الله عنها به چې کله ورسره نمبر و په هغې کې به نه و روژه، نو هغې وجې ویلي چې پوره میاشت روژه نه ده نیولې. تطبیق باندې پوه شولئ؟ ښه جي. او وجې دا وه دومره وه نبي علیه السلام په رمضان کې شعبان کې روژې زیاتې نیولې دا وه. نو که حضرت ام سلمې په روایت کې اکثر ووسو چې بعضو راویانو ذکر کړي دي په روایت کې اکثر، بس بیا خو تطبیق هم وشو. ورته 2 قسمه تطبیق شو. یو دا چې دې په روایت کې بعض راویانو اکثر ذکر کړی چې اکثر میاشت د شعبان به روژه وه. حضرت عایشه وایي چې پورې نه ونیولې، خو تطبیق نشته. وشو که نه مطلب تضاد نشته که دا وایي چې اکثر شعبان به روژه و، هغه وایي چې ټول شعبان نه و روژه. خو صحیح که نه دې خو څه تضاد نشته. او یا وجه دا وه چې د دې په نوبت کې به روژه و، د هغې په نوبت کې نه و، دې دا خس کړی یا هغه خس کړی. اوس یو مسله خو ثابته شوه شعبان کې به زیاتې روژې نیولې. وجه دا وه نبي علیه السلام بیبیانو به د بیمارۍ په وجه به چې روژې قضا شوي وي، عام طور به شعبان کې راګرځولې. نبي علیه السلام هم روژې نیولې، هغه هم روژې. اوس د حضرت ابو هریره د حدیث سره موافقت پکار دی. هغې کې وایي چې شعبان نیمې ته ورسېدل نو فلا تصوموا، دلته به اکثر یې نیولې. نو د هغې جواب علماو دا کړی دی
چې هغه قولي حدیث دی او دا فعلي دی هغه راجح دی په دې باندې یا دا منسوخ دی په هغې باندې هغه راجح دی په دې یو یا هغه ناسخ دی او دا فعلي منسوخ دی او صحیح دا دی مولوي صاحب هغه حدیث قولي چې دی نبي علیه السلام د نورو څخه خلکو لپاره امت دپاره ذکر کړی چې تاسو د نصف شعبان نه بس روژې مه نیسئ چې رمضان ته ښه په قوت کې داسې نه چې رمضان راځي تاسو دومره روژې نیولې چې ستړي شوي او باقي نبی علیه السلام د حضرت ام سلمې په حدیث کې د هغه د خپل فعل بیان دی الله پاک طاقت ورکړی دی چې خو انشاءالله نه دی هغه په عباداتو کې محبت او شوق او استعداد چا خو نه دی لکه نبی علیه السلام باندې تهجد مونځ یو حیثیت و نورو خلکو بل پوهېږئ که نه بهرحال هلته چې فلا تصومو د نهي کومه صیغه راغلې ده هلته بیا مې اعتراض جوړېږي چې شعبان مخکې موږ مسله کړې وه چې د کوم سړي نفلي روژو عادت یې نصف شعبان نه پس هم نیولی شي هلته خو یې مې نیسئ جواب علماو کړی فلا تصومو کې امر چې دی دپاره د ارشاد دی نبی علیه السلام یعنې استحبابي حکم دی داسې ووایه لکه څنګه چې طبیب مریض ته وایي داسې مه کوه نقصان به در ورسي نور د ګناه یا د ثواب خبره به کې نشته د تاسو به رمضان ته قوي مه نیسئ دا مطلب نه دی که څوک روژه نیسي نو ګناهګارېږي وګورئ وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه څوک چې روژه ونیسي د هغه ورځې کوم ورځې کې چې شک وي یو شک تعریف ما تاسو ته کړی و 29 ورځې د شعبان پوره شي سبا له 30 شعبان کې کې رمضان دې پته نه لګي دغه یو شک وي دغه شان یو بل تعریف هم کېږي که فقهاو کړی فقط لکه دغه ورځې څوک نفلي روژه نیسي دا مکروه ده خو ما تاسو ته پوره بیان کړی و که ذهن کې وي چې د چا دا ورځ هغه ورځ جوړه شي چې په هغې کې د هغه د نفلي روژې عادت وي مثلا د پیر ورځ جوړه شي جمعرات ورځ جوړه شي او د ده عادت وي د دې ورځې د روژې نیولو بیا د لپاره دا حکم نه دی یا یې د نفلي په نیت نیسي او عالم او مفتي دی په دې مسله پوهېږي هغه لپاره هم صحیح ده او که چېرې عادت یې هم نه یا عالم مفتي هم نه دی هغه دې بیا نه نیسي وجه څه ده رمضان ته ستړی نه شي وجه علماو دا بیان کړی دویمه وجه چېرته التزام یې ونه کړي داسې نه چې په رمضان باندې زیادت سوچي جوړ شي چې لکه روژې لکه چې یو د شعبان هم شول او د رمضان خولې دي پوهېږئ په دې نور سنتونو مو ویلي فقد عصى ابا القاسم رواه ابو داود وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال یو عربي نبی علیہ السلام تراله ورته وی انی رأیت الهلال ما هلال ولیدله یعنی هلال رمضان فقال نبی علیہ السلام ته فرمای اتشهد ان لا اله الا الله گواہی ورکړه دې خبرې چې الله یو دی یعنی مسلمان یې کنه قال وی نعم مسلمان یې اتشهد ان محمد رسول الله قال وی نعم هر پته ولګیدل سره مسلمان دی حضرت بلال ته وی یا بلال اذن فی الناس خلقو کې اعلان وکړه یصوموا غدا سبا له خیر زروجې نیسي دینه مسله معلومه شوه چې کافر شهادت پکې غیر مقبول دی ځکه نبی رسول الله ایمان ورو دینه دا معلومه شوه چې یو کس گواہی کافي کیږي دا کوم صورت کې چې کله اوریز وي ګرد غبار وي هیڅ نه ورني اما تاسو ویلو حنابلہ ورای دا چې اسمان که صفائی دی یو کس گواہی پکې قابل قبول ده ما تاسو سلام ویلو چې حضرت شیخ الاسلام کما رساله لیکلې دې مسله کې عربی کې ده نو کې دا خبره واضحه کړې ده که دوه کسان عادلان گواہی ورکړي په صفا اسمان کې کبي کېږي راجح رائے وی ده رسول باندې خبره او دا پته ولګېدله چې لفظ د شهادت ویل پکې نه دي ضروري چې موږ ګواهي ورکوو د دې خبرې چې ما میاشت لیدلې ده بس صرف خبر کافي دی ځکه د شهادت الفاظ هله ضروري دي چې کله قاضي په مجلس کې کله کې چې الزام کوي هلته دا کیسې نشته دی نو سړي چې ویلي شهادت لفظ ووټ کې نشته دی او دا د فضول خبره کړې وه
دلته باقاعده علماء دا متاج ما کوم مسله ویل باقاعده لیکلي ده. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ترى الناس الهلال خلق يوم الدميش خذلا ترى الناس الهلال سمعنا أرى بعض الناس بعضا أنا كاغد ميش هاغد ميش بس ما تم چاو خذلا ما مولد فأخبرت رسول الله تبي خبر ورك صلى الله عليه وسلم أني رأيته چما ميش دليدا خلي چميش دليدل به رمضان شو فصام خپل موجوني ولا امر الناس بصيام ورد یو بس پګوي یو بس په خبر باندې کار وکړو نو موږ په دې کې دا تعویل کوو چې ګرد غبار دا صورت دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله وینا ثابت شو یو بس کوي کار ورکی. الفصل الثالث عن عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با تحفظ کولو د شعبان ما لا يتحفظ من غیره دا سے تحفظ شدا به د نور میشتونه کول څه معنا د شعبان د ورځو شمیره به بدسي انداز کول چې د سید نور نه کول مقصد یې څه رمضان یې مقصد و چې هغه نه ګډوډ نشي يتكلف في عد ايام شعبان تکلف به کول ثم يصوم لرؤيه رمضان دې روزه کله نیول چې کله رمضان ولیدلو چا بدلیدلو غوي ورته فإن غم عليه كلا وجبه پټ شو رمضان ماته به ونه لګیدله نو عد 30 يوما نشمیر به د دیر شو ورځو کولو د شعبان ثم صام اي بس به د رمضان ورځې ولا رسبي. وعن ابي البختري قال خرجنا للعمره دا من عمره د باروت رحمه الله فلما نزلنا ببطن نخله هر کله چې بدن نخلې ته ورلو دا د مکی او د طائف ترمنځ ځای دی نو ترى اين الهلال موږ یې شو لیدل نو بعد خلق پکې ویل چې دا مېش تاسو کومه نه دا د 2 ورځې ده چا ویل چې دا یو ورځ د بلې باندې سیناجه شامل ورشو. وقال بعض القوم هو ابن 3 درې ورځې ما دا خو د 3 ورځو ده مطلب د 3 مشپې ده. وقال بعض القوم وابن ليلتين دوش پودا ورځ مو شپې ده وي مېش کې خلک شپې ده وابن 3 دا د بچي د 3 ورځ د 3 ورځې معنا د 3 شپو سپوږمۍ ده 3 مشپې ده اچوي چې نه د 2 ده نو بده کې فلقینا موږ مخامخ شو ملاقات مو کو د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ سره هغه دم دا قصه وکړه فقلنا ان راينا الهلال لکه خبر پیږي کنه مقصدی خبره تاخير کې به کوم بلکې ما برون کړي فقال بعض القوم هو هغه دم دا قصه وکړه چې ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال اگر ان تاسو کو دا ته وي دا کوم شو چې تاسو ولیدل او به مخفل منځ کې دا اختلاف وکړلو فقال غوي اي ليله رايتموه فكم شو تاسو لیدلې و والله مو د ویلجی ليله كذا وكذا اطلقي شپکی موږ لیدلې و او چا ویل 3 مشپې دا او چا ویل 3 مشپې دا فقال نو هغه راته جواب کوي فرمایل ان رسول الله ولې سماته ګوري مقصدی خبره کې نه ده ابو ګورن کړي و شکل مې شمولې ده کله چې اعلان مې شمولې ده شو اعلان وشو سبا له روزه ده روزه مونږ ولا ما خام له مې شمولې ده دې کې سوتا نصر ضرورت شته نه ونه دا جایز دي چې دا خو موږ یو خلل دا په دې باندې بس مواسه شروع شي او دا چې یو بل سره دا بالکل نه ده ازو کوئی دو خلل ازو کوئی چې نه پوره ده یو هم نه خلل به دې ته ضرورت نشته من ته شریعو کوم دا و چې مې شوی نه سوال روزه کې موږ غیر موافق کار کړی دی کې نه ضرورت نه څه خبره مقصدی خبره ده څه وی ګوره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده لرؤيتي مده اي جعل مدة رمضان زمان رؤيتي بين نبي عليه الصلاه والسلام د رمضان موده خودلې ده دمش دلیدل چې مېش مولیدل بس د رمضان موده ده بیګاله مېش دل شوی و سال رمضان او سباله نو بس صحیح ده کنه دې ته څه ضرورت ده چې دوی تیر شي او درې تیر شي ما خبره وای نه شوې شری حکم دلاله چې هم لیدل
بس رمضان شروع شو لکه هغه دا څو ورځې هغې ته زموږ کار نشته دی وروسته به دې قیسې نه دي کول پکار هو للیلة رأیتموه هماغه شپې به چې کومه تاسو لیدلې ده څه مطلب نن هم اوله روژه ده ولې بېګا میاشت لیدلې وه چې بېګا به ویني بس دا د دویمې شپې ده بېګا د اولې شپې وه او نن د دویمې ده نور زیاتې قیسې پکې مه کوئ فی روایت عنه هغه نه بل روایت داسې راغلی قال ده وایي أهللنا رمضان أمدقى بالمختلي وي ونحن بذات عرق مخي ويلي ببطن نخلو مستوي ذات عرق فارسلنا رجلا قلت ويلي من دا غسر مخامخ شو ملاقات مكو دلت سوي من يو كس ولي قالوا إلى ابن عباس ذات شان مولويكي كان قلت يوم مقام خود لدلت قلت ولقات خود لدلت لقل كس ودلي يسألوا چتبوس سوكي وقال ابن عباس بجواب کی رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ان الله تعالی قد امده الله جل جلاله مودا بیان کړی د رمضان لرؤیته د دې دلیدلو چې موږ دې بردای مودا دا فیدوغمی علیکم فکملوا العده هغه در باندې پټ شولا دې هغه شمیره پورا کړي یعنی دې شعبان پورا کړي ګرشم شعبان دې ورځې د شعبان پوره کړي او بیا د هغې نه بس رمضان تاسو په تضاد ورسېدلئ که نه په اعتراض چې بهی دا څه حساب کتاب دی هلته یو شان خبره وه دلته بل شان جواب دا دی تطبیق یې علماو داسې کړی دی چې اصل کې اوله بیره دیو باس مباحثه په ذات عرق کې وکړله هلته عبدالله بن عباس وونه نو کسې ورته ولېږل هغه ورته دغه شان خبر ورکړو راغلی دیو ته کیسه بیان کړله بیا چې کله بطن نخلې ته ورسېدل هلته ورسره باقاعده خپله مخامخ شو نو بیا ورته د خپله قیسه ذکر کړل خلک داسې کوي که نه ټلیفون کله تپوس وکړي کله څوک ورولېږي بیا چې مخامخ شو دوباره دې مشافهتن تپوس کول غواړي چې ښه تسلي وشي نو بیا یې دوباره تپوس وکړو دې کې څه تضاد نشته پوه شولې دي بهرحال ما تاسو ته پرون کیسه کړې وه چې میاشت کله لیدل کېږي چې عمري څلوېښت منټه صحیح شو په اوله شپه باندې کله میاشت یا د څلوېښت منټو یا د یو څلوېښت منټو یا د دوه څلوېښت منټو انتهي لري ایله تازه تازه ښکاري او دا هم د اولې شپې وي او کله داسې وي چې نن د اته دېرش منټو وي ښکاره نه شي پوه نه شوې او یو ورځ نه بل ورځې پورې مال څومره فاصله راځي 48 منټه نو سبا نه چې راخېږي که نه 48 منټ ورسره ملګري که 38 سره څو جوړېږي 86 جوړېږي نو سبا نه بیا د 86 منټ وي نو هغه مخکې 41 منټ وه د هغې نه نیم په نیمه غټه وي حالانکې بیا هم دا ولې ورځي ما په خبره پوه نه شوم مخکې هم دا ولې ورځي او وصل ده حالانکې دا یو د هغې نه نیم په نیمه بلکې د هغې نه هم زیاته غټه ده 41 خو به هسې نیمه راځي دا 86 ته رسېدلې دا خبره کول چې دا غټه ده د دوه ورځو نه دا فضول ده دا به نه کوي حدیث کې سبا راغلی ده بس چې بېګا پیش ولیدله سبا نه رمضان دی ورپسې ماښام دی دویمه شپه ده دا کیسې پرېږده چې دا درېیمه شپه ده دا خو ډېره غټه ده دا فضول ده پوه شولې یو خو عقلي وجه ما ویله بل صفا حدیث پکې دی